وی نبی علیہ السلام مبارک ته پته لګېده نبی علیہ السلام مبارک اخوا مخ کړ ماته صادر ماته نبوت والا اوږې ښکاره کړی صادر یې اوچت کړ ماته وی سلمانه راهب چې درته کومه نښانه خولې وه وی هغه نښانه دا ده ته وګوره زما محترم تا ته چې کومه نښانه خولې وه وګوره دا هغه ده وی سلمان پارسی وی چې ما ته نبوت والا اوږې را مخامخ شوې ما چې وکتل ورمنډه مې کړه د نبي علیه السلام مبارک په مهر نبوت باندې مې شونډې کېښودې ښکلون مې ډېر سات مې نیولو ما ته نبي علیه السلام مبارک وی سلمانه بس کړه ما وی ته الله رسوله ما ستا د خاطره ډېرې سختې برداشت کړې دي ستا د خاطره زه خرڅ شوی یم 3 ځایه 4 ځایه زه خرڅ شوی یم الله رسوله ستا په عیشت کې ما اوښانو ته چاره اچولې ده الله رسوله ستا په عیشت کې ما په کور کې صفایي کړې ده الله رسوله ستا د خاطر ما وان خوړلي دي الله رسوله ستا د خاطر ما سختې کور کلي پلار خاندان پرېښې دي د الله رسوله پرې مې ده وی ما په مهر نبوت شونډې ایښې وې او سترګې مې د اوښکو نه ډکې وې وی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک زه داسې په زوره د مټه راونیولم وی چې څنګه یې ځان ته راتاو کړم سلمان فارسي وی زما په تندي باندې نبوت والا شونډې کېښودې او زه یې ښکلولم بار هغه هم ډېر مبارک تندي زما محترم سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه چې کله د فارس ښار و فارسي بانو وی زه را روانم د خپل وخت د یو یهودي راهب سره مې هغه سره مې کار کو د هغه نه مې دین حاصلو چې هغه وفات چې هغه ماته بل یهودي وخو چې الله والا بل یهودي دی هغه له لړ شه زه هغه بل راهب له لاړم هغه راهب مې ډېر خدمت وکړ وی هغه راهب بیا وفات کېده بل راهب وفات کېده ما ورته حضرت بل لار راته وښیه ما ته وی زمانه پس بل راهب نشته ها یو کس به راځي چې هغه به د امت محمدیه کې مسلمانانو کې آقای نامدار محمد مصطفی محمد عربي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو نوم کس راځي و یثرب ته به راځي د مدینې نوم مخکې یثرب یثرب ته به راځي هغه یثرب ته ته ځان ورسوه که ته ځان په حق لیدل غواړې چې زه د ځان په حق باندې ورسوم زما د الله سره ملاقات وشي یثرب کې به یو شخص راځي د هغه نام به محمدي او د هغه د ته 3 نښې خیر یوه نښه چې کله صدقه ورکړي صدقه نه قبلوي دویمه نښه چې هدیه ورکړي په مخ یې قبلوي درېیمه نښه د هغه د اوږو په منځ کې یو دونه د کمترې د هګۍ غوندې یو پوست چې دی چې په هغه مهر نبوت دی او محمد رسول الله یې پې لیکلی دی زما محترم وی دا سلمان فارسي وی زه را روان شم مختصر کوم بس وی زه را روان شم یو کس را سره ملګری شه ما ته وی چې راځه زه دې بوځم یثرب ته وی زه چې لاړم هغه سړی ټګمار و دوکمار و ام القرا یو کلي په هغې کې زه په یو کس باندې خرڅ کړم زه غلام شم خبرې ته توجه کوئ شاټکټ یې کوم په یو کس یې خرڅ کړم زه غلام شم ما غلامي کوله د هغه ګډې بيزي او اوښان مې سرالګیا به مې ونه راوړه وی یو پیره د هغه د تره زوی راغی او زما کار یې ولید ما ته وی دا غلام را باندې خرڅی نه وی زه غلام نوم خو چا دوکه کړی چا را سره دوکه کړې وه وی هغه راته چې د 4 دیناره ګټه در باندې خرڅوم سلمان فارسي وی زه بل کس واغشتم د هغه د تره زوی واغشتم د 4 دینارو ګټو باندې او هغه سړی ډېر ظالم و ما له لاس خپې شاته وتړل سترګې راله وتړلې او په اوښې لکه د بار ور واچولم وی چې سترګې مې کولاو شو او مې کتل کجورو والا ځای ښکارېده چې مې وکتل ما ته هغه ویلو چې د کجورو کلی دی نخلستان ورته وایي زه خوشحاله شوم هواګانې د مدینې داسې وې د ما محترم زه خوشحاله شوم وی هغه سره به مې د کجورو په باغ کې کار کو یو پیرا دغه سړی وی الکه غلام راشه وی چې زه رالم ما ته وی تا ته پته شته ما وی نشته ما ته وی تا د محمد نوم یو شخص ته چې د پیغمبرۍ دعوی کړې ده تا ته پته شته چې هغه مدینې ته راغلی دی یثرب ته راغلی دی وی ما سره لاس کې کجورې وی چې دا اواز مې اورې د کجورې رانه پرېوتې د خوشحالۍ نه جي سترګو نه مې اوښکې روانې شو چې الله هغه دغه وکړ ما وی ښه ما کجورې وغورځولې ما وی جي زه ونه روان یم وی په مخ یې ووالم ما ته وی کېده ګزار مې وسکل په مخ مې ګزارونه وسکل یا خو زه به مخکې موالم درد به محسوسېده
دا پیره زما غټه غټه ګیره وه سره د ګیرې په مخ باندې ګزارونه راکړه مخکې به یې والم درد به محسوسېده دا پیره چې ووالم قسم دی په والو کې راته مزه میلاوېده ټول څوک سره سبحان الله ووایه د ګیرې نه ونیولم او ویې والم ته یو ګیرې واله سړی ونیسه داسې ویو په دې مخ باندې ما ته په والو کې مزه میلاوېده وی زه پټ شم ما وی خدای دې خیر وکړي چې ماښام شو تیاره ولګېده زما د چوټۍ وخت چې کجورې مې را جمع کړې څادر کې مې کجورې واچولې ما ته هغه در یادو د مدینې مسجد نبوي ته را روان شوم چې مې وکتل په جومات کې مې وکتل زما محترم چې مې وکتل په جومات کې یو کس ناسته یو طرف ته یو کس صحابي ناسته بل طرف ته بل وي چې مې خیال وکړ بیا راته پته ولګېده ښي طرف ته ابوبکر صدیق او ګس طرف ته عمر فاروق زه ورته د جومات په ګیټ کې ولاړم مخامخ کېدم نه یریدم په لومبي ځل مې داسې نوراني چهره د محمد رسول الله ولیده وایي زه یریدم وایي چې څنګه په مسجد نبوي په دغه کې ما ته نبي علیه السلام مبارک وکتل ما ته اشاره وکړه راشه زه ناشنا وم ما په لومبي ځل دا چهره ولیده ما ته اشاره وکړه وی راشه وایي زه په رپېدلي وجود باندې ورغلم ما ته وی کېنه کجورې مې لاس کې نیولې دي په دغه کې ما ورته وی د الله رسول ما ته وی زه یم حضرت دا کجورې مې صدقه کې راوړي دي دا په صدقه کې قبولې کړه نبی علیه السلام مبارک موسکی شو ورته پته وه چې دی د ما امتحان لري نبی علیه السلام مبارک خاندل او ابوبکر ته وی ابوبکره دا ټولې کجورې تقسیم کا دې ناستې نبی علیه السلام مبارک را سره خبرې کولې وی کتلې ما ته کتل سلمان فارسی وی او خبرې ابوبکر صدیق ته کولې زمانه نبی علیه السلام مبارک سترګې نه اخوا کولې زه شرمېدم په لومبي ځل مې داسې چهره لیدلې وه چې شپه سبا کېدو واله شوه ما وی د الله رسوله زه غلام یم جینو کر یم راغلی خو د زړه نه ستا غلام ویلی یم خو یم د بل چا غلام حضرت ما ته اجازه ده لږ سم د الله په ذات قسم که مېړه کېږي نبی علیه السلام مبارک راته وی لاړ شه لاړم صبحی بیا د ماښام انتظار کوم بیا مې خپل څادر د کجورو نه ډک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم در ته کېناستم ما وی د الله رسوله جي کجورې مې راوړي نبی علیه السلام مبارک بیا بوسکی شه ما ته کتل سلمانه صدقه ده ما وی د الله رسوله دا پیره هدیه ده نبی علیه السلام مبارک رانه کجورې واغېښتې او خوراک یې شروع کړ ټول څوک سره سبحان الله ووایي زه پوه شوم چې صدقه قبوله نه کړه او هدیه واغېښته او نبی علیه السلام سره مې خبرې کولې بیا صبحی ته وخت نږدې شه لاړم ړه مې نه کېده د الله رسوله کې مېړه کېږي وی باغ کې ګرځېدم ګویا نبی علیه السلام مبارک ته زما په زړه کې د عشق د اور پته ولګېده وی په باغ کې ګرځېدم چې مې وکتل نوراني چهره د څوارلسمې سپوږمۍ زمونږ په باغ کې راښکاره شوه چې مې وکتل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مې ولیده ما ته وی سلمانه څه کې د الله رسوله غلام یم په دا کجورو باغ کې کار کوم نبی علیه السلام مبارک را نږدې شو ما ته وی سلمانه څه د الله رسول جی اوس رانه کار نه کېږي ستاسو دیدار ته ناست یم نبی علیه السلام مبارک وی راځه گویا زما د زړه تمنا وه الله یو هوا راوله درېیمه ما ته راهب خبره کړې وه چې د دې د محمد د اوږو په منځ کې یو د مهر نبوت دی چې هغه ووینم پکا یقین به مې وشي گویا دا مې په زړه کې تمنا وه وی نبی علیه السلام مبارک ته پته لګېده نبی علیه السلام مبارک اخوا مخ کړ ما ته څادر ما ته نبوت والا اوږې ښکاره کړئ څادر یې اوچت کړ ما ته وی سلمانه راهب چې درته کومه نښانه ښولې وه وی هغه نښانه دا ده ته وګوره زما محترم تا ته چې کومه نښانه ښولې وه وګوره دا هغه ده وی سلمان پارسی وی چې ما ته نبوت والا اوږې را مخامخ شوې ما چې وکتل ورمنډه مې کړه د نبي علیه السلام مبارک په مهر نبوت باندې مې شونډې کېښودې ښکلون مې ډېر سات مې نیولو ما ته نبي علیه السلام مبارک وی سلمانه بس کړه ما وی د الله رسوله ما ستا د خاطره ډېرې سختې برداشت کړې دي ستا د خاطره زه خرڅ شوی یم 3 ځایه 4 ځایه زه خرڅ شوی یم الله رسوله ستا په عشق کې ما اوښانو ته چاره اچولې ده الله رسوله ستا په عشق کې ما په کور کې صفایي کړې ده الله رسوله ستا د خاطر ما وار خوړلي دي الله رسوله ستا د خاطر ما سختې کور کلي پلار خاندان پرېښې دي د الله رسوله پرېمې ده وی ما په مهر نبوت شونډې ایښې وې او سترګې مې د اوښکو نه ډکې وې وی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک زه داسې په زوره د مټه رونیولم وی چې څنګه یې ځان ته راتاو کړم سلمان فارسي وی زما په تندي باندې نبوت والا شونډې کېښودې زه یې ښکلولم بار بار هغه هم ډېر مبارک تندي زما وخته
سلمان فارسی وایي چې زما په تندي باندې د نبوت د شونډو داغ ولګېده، د هغې نورانیت زما سینې ته کوز شو. یا زه بر نبی علیه السلام تر ولاړم یا د نبی علیه السلام په خپو کې پرېوتم. ما ورته د الله رسوله زه خو راغلی ستا غلامۍ لی، خو زه غلام یم جي، ما ټول وجود ستا دی، ما مور پلار ستا دپاره پرېښي د الله رسول، یو مسافر یم، ما سره دوکه شوې ده د الله رسوله، خلکو را باندې ډېر ظلم وکړ، سره د ګیرې د خلکو ما نه څپېړ ایستي دي د الله رسوله، او د الله په ذات قسم خورم د الله رسوله، قسم دی چې په هغه څپېړو کې ما ته لذت میلاوې ده. د الله رسوله کلمه ووایه، وایي په خپو پرېوتم، نبی علیه صلات وسلام مبارک ورته کلمه ووایي، الله تبارک وتعالی مسلمان کې دما محترم. دا ما د رحم د نبی علیه السلام مبارک خبره کوله. یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات